خزه طلاق کړله مدخول بها واده مشوي دی او حامل نه ده د زنانه د خاون طلاق ورکړل نو طلاق ابغض المباحات دی الی الله د الله خو نه دی او سورۃ النساء کې به تفصیل لازم چې طلاق جایز کیږي ولی ځکه چې د خزه د خاون کلا وخت نه تیریږي نو خامخه به دا طلاق بیا راځي معلقه به سره نه ګرځي او دا په دې جاهلیت کې ورسمو چې چا به د خزه سره لګي دا طلاق ول ورکړل او بیا به چې کله عدت ختمېدو بیا به رجوع وکړه بیا به طلاق ورکړل بیا به رجوع وکړه په دې طریقه به د خزه ساتله نو شریعت د دې لپاره یو خاص ټیم مقرر کړی چې ظلم نه کوي درې بیماری دي درې بیمارو کې دن رجوع نه کړله خزه لاړه او طلاق د لپاره عادت ذکر شو چې دا دوه ګور اساس سره دي طلاق مرتان درې طلاق ورکه بس درې طلاق نو وخت خبره ختم شوله یو د طلاق تحدید وشو چې درې دي او دوی نمبر د وخت تحدید وشو چې ګوره دا درې بیماری دي او درې هیزه دي والمطلقات يتربصن دا هغه مطلقه ده چې مدخوله ده غیر حامل ده او خاون طلاق ول ورکړل نو دې خزه ته شریعت وایي چې ته د خاون د کور نه موزه بس طلاق درکړل د خاون په کور کې ساره شه دا چې د خاون په کور کې ساره شي یو بیماری تیر شولا دویمه تیر شولا دریمه تیر شولا نو وسو اجازه ته د دې طلاق پوره شو د رجوع نه کړل البته کله طلاق ورکړلو پر درې بیمارو کې دن رجوع وکړل نو حق د رجوع ته حاصل له بعولتهن حق بردهن في ذلك خاون ته حق حاصل له په طلاق رجعي کې چې بغیر د خزه د خوخه نه خزه ته رجوع وکړي دا جایز دی والله دغه مسله په دې کې بیانېږي پاتې شو طلاق نو طلاق درې قسمه طلاق دي یو ته ویل کېږي طلاق رجعي یو ته ویل کېږي طلاق باین یو ته ویل کېږي طلاق تغلیظي او مغلظ رجعي هغه ته چې یو یا دو طلاق ورکي او قبل العده ته رجوع وکي او د حق خاوند تحصیل له بغیر د اذن د خزینه طلاق باین دی ته چې خزله طلاق یو یا دو ورکي او بیا عدت تیر شي رجوع ته ونه کی خزه خود به خود باین شولا پر جمهور رائے ده احناف چې پکې نه طلاق الفاظ باندې هم طلاق واقع کیږي دا د احناف مذهب دی پکې نه الفاظ هم طلاق واقع کیږي ونه د خاوند ته به کې بیا ضرورت وي نو طلاق باین حکم دار چې که واپس او رجوع کین نو نوې نکاح وي نه مہر وي او طلاق مغلظ دی ته چې درې طلاق ول ورکی یا یو ځای یا جدا خو درې طلاق ول پوره کی بس دا خزه مغلظه شولا په یو وخت کې دا خاوند لپاره نه حلاليږي حتی تن کې زوجن غیره حتی چې دا خزه بل خاوند کی او طلاق ورکی عدت تیر شي دا غنه پس بیا واده کول شي ابتدایي تور باندې طلاق دوه قسم دي سنی او بدعي سنی هغه ته و چې د سنت طریقې مطابقي بدعي هغه ته و چې هغه د سنت طریقې خلافي بدعي سمانه ده یا د وخت په لحاظ باندې بدعي دي یا د عادت په لحاظ باندې بدعي دي د وخت په لحاظ معنی دا چې په هیڅ کې طلاق ورکی دا ناجایز دي عبد الله ابن عمر په هیڅ کې طلاق ورکړو رسول الله تعالی شابه رجوع وکړه په هیڅ کې به خدله سو طلاق نه ورکړي او د عادت په لحاظ دا چې درې طلاق یو ځل ورکړي دا غلط کار دی بدعت دی خو حقيقيږي د هیڅ هغه حقيقيږي او دا رنګ د درې هغه حقيقيږي دا جمهور دلیل دی مذهب دی طلاق سنی دوه قسم دی یو ته حسن وي بل ته احسن وي حسن او احسن طلاق دادي چې یو طلاق ورکړ بس خبره ختم شو بالکل رجوع ته ډوګینو احسن غره طلاق یو طلاق ورکړل یو بیماری رااله رجوع ونکړه بل رااله رجوع ونکړه بل رااله رجوع ونکړه دغه طلاق احسن طلاق دی په دې طریقه باندې ورکول پکار دی بس خبره لاړه ختم شو باین طلاق واقع شو او باین په مغلظ باندې بدل شو بس خز لاړه او تتراله دویم نمبر هغه ته طلاق حسن وای طلاق حسن دادی چې سړی یو ځل خزله طلاق ورکي د صدرې طلاق دی چې عدت ختميږي بیا او رجوع وکي خزره د شوله بیا چې دورانه راغی به طلاق ورکړل په توهر کې په هیڅ کې بنا ورکي بیا چې کله عدت نږدې شو به رجوع وکړه به خزه د بیا طلاق بیا ورانه راغی به په دریم ځل په توهر کې طلاق ورکړل او چې کله عدت ختم شون لاړه خزه جدا شوله دا حسن طلاق دي صحابه کرامو دغه طلاق ورکول به حسن او احسن والمطلقات ومطلقي خزي مدخول بها خزي غیر حامل خزي آزاد خزي تربصن راي ساري باب انفسن خپل ځانونه د بل خاون صد نیکانا او د پلار کډتلونا ثلاثه قروء درې بیماری قروء لفظ مشترک دی دې معنی طهرم شوی دا دې معنی هیزم شوی دا اصول فقه کې ودا مسله تاسو پیتی کړی وي ځکه نور الانوار کې دغه مثال له شاشي کې دغه مثال له تسهیل کې دغه مثال له په هر کتاب کې دغه مثال له قروء مشترک لفظ دی مراد طهر دی او مراد هیز دی البته راجح مذهب پدې کې د حناف دی او ځکه چې په حدیث کې راغلي دي چې طلاق الامه سنتان وعدتها هیزتان دا بعبارت النص په دې باب کې چې عدت په حیز باندې په طهر باندې نه دی یو دغه دلیل رحنا په سره
او دویمه دا ده چې دا قرء مذکر دی حیض مؤنث دی نو دا جمع د مذکر دا د مؤنث نه ده او په اسماء عدد کې مسله دا ده چې عدد به د خپل معدود مخالف راځي عدد به د خپل معدود مخالف راځي نو په دغه معنا باندې هم یو علمی بحث دی چې د احناف او شوافی اختلاف دی خو راجح مذهب کې د احناف دی چې دلته مراد طهر نه دی حیض دی او په طهر کې بل مسله بیا هم راځي کوم تاسو دې کړی دي چې بده کې بیا کمې زیاته راځي سلاسل وځي خاص ته دوه په ډیر باندې او د چار نه په کم دلالت کوي نو بده کې مسله بیا راځي هغه مسله دا ده چې قبل فرض په کم طهر کې طلاق ته ملاوي شي نو دا به حسابه کنه به حسابه کني حسابه زیاتی کې حسابه کوي حسابه نو بیا با کمیږي او کني حسابه زیاتیږي با هغه دلایل زنه موعد کومه چې تاسو ته معلوم دي په دومره یاد ساته چې دینه د بیماری دی او بیمارونه حیض مراد دی